سبا جره یو فتنه د الحاد او د بيدینۍ ده چې هغه ته عقل پرستی وي او د ډیرو اشیاءونه هغه انکار کوي او وجه ورلداوي چې په نظر باندې ناراضي لکه انګريزان هغه یو سوچ او فکر چې هغه شروع کړی دی په کالجونو یونیورسيټونو هسپتالونو سکولونو کې او وی چې کوم شی په نظر باندې ناراضي نو منګه څوک داغي په منلو باندې مجبور کاوه او دویمه مقدمه ورلدا کیږي چې کوم شی په سترګو باندې نخکاری او په نظر باندې ناراضي یعنی خواص اغه ته رسائی نه کوي نو منګه داغي منلو ته تیار نه نو بیا د دین اخوا خپل سوچونه او فکرونه خپلی فارمولی او مقدمی اغا یو ځکې او داغه نوی نظریه جوړی لکه نعوذ بالله دا خبره کوي چې الله جل شانه اغا په نظر باندې ناراضي اغا د چا پشان دی اغا خبرې نه اوریدل کیږي اغه حالاتو نه موږ نه خبرېګو نو د دې وجه نه نعوذ بالله موږ د الله جل شانه منلو ته او پاغه باندې ایمان راوړلو ته هغه تیار نه دا قسم نظریه الہادی هغه نن سبا دي او د دې اصل بنیاد د مخکې را روان دي خو د هندستان په خاور باندې سر سید احمد آغا چره سر سید احمد خان چې تعلیمی ادارو کې داغه یو لوی شهرت ته او هغه له یو لوی حیثیت هغه ورکول شي داغه په دې پیړ کې تقریبا 25 نظریه علما کرام هغه ذکر کړي او یو نظریه په کې داغه د عقل پرستی دغه خبره ده کلوی عذاب قبر نشتري کلوی پرشتي نشتري کلوی نبوت چره دا په هر چا کې مدفون دی او په هر چا کې چره دا ور پکې دی نو دا عقل پرستی دغه خلکو ترویج ولا په دې علاقه باندې ډېر ورکو خصوصا کالجونو یونیورسيټونو سکولونو کې دغه نظریه چره هغه ډېره په تیزی باندې روانه ده د پردې په مسله کې هم د مخ د پردې په مسله کې د زنانه چره حجاب مسله چره هغه پاغي کې ډېر زیات افراط او تفرید کوي او دا مسله چره مخ کې په سوشل میډیا باندې هغه شیر کوي او مخ کې بوزي علما کرام ذکر کوي چې ګوره د هر یو شی د پاره یو خپل دایره یعنی د هر یو سبب دایره چې هغه محدودي او د هر یو شی دایره هغه محدودي کته وی چې په عقل باندې نه معلومیږي او زور ته تیار نه يم نو ګوره لکه سترګې شوي د انسان نو داغیم یو محدود دایره ده لکه یو تن دی او ملحد دی او هغه عقل پرستی کوي او دای داوا ده نو دا غوږ ورلونی سا او دا ستاوي کا او یو توده سپېړم دی وسره تیرا کا چورته وایا دا غوږ دی لیدل نه کوي د غوي زویا تاسو را غوږ لیدل ولې نه کوي داغه به وي ابد ته وي چې دا د لیدو د پاره نه دی دا د اوریدلو د پاره پیدا شوی دی جوړ شوی دی نو جواب ورلورکا چې دا ته په دې عقل باندې کمی خبري معلومه دا عقلم دا هر خبري د معلومولو د پاره نه پیدا شوی چې ته په دې باندې حرامم معلومه ته په دې باندې حلالم معلومه جایزم معلومه ناجایزم معلومه صحیح او غلطم معلومه دا کار ستا عقل نشي کولای ستا د عقل د پاره خپل یو دایره ده لکه د سترګو چې خپل دایره ده شرقایت با زنو ملګرو ویلي زنو بنی ویلي شرقایت کې چې هغه دا خبره شته شرقایت والاوی وبكل خاصه توقف على ما هي له کله چې اسباب د علم ذکر کوي اسباب العلم ثلاثه اسباب العلم ثلاثه بیا وی السمع والبصر دغه ذکر کی
نو په متن کې وسره چې بیا دا عبارت راوړي چې وبكل خاصه توقف على ما هي له. ګوره دلته دوه حسره کړی دي، یو وبكل خاصه او دویم علامه هي له، دواړه راوړي دي. اواجه چې الته ذکر کړی دا وای د هر خاصي خپل مخصوصي او د هر مخصوص لپاره خپل خاصي، یو د بل پاغه کار باندې ناراضي. اسباب العلم ثلاثه چوي و یو چې خواص خمسه دي، خبر صادق دی او عقل دی. نو دغه الته ذکر کوي کته وی چې په عقل باندې ز معلومول کوم. نو د دې مثال یو دیوال له او هغه سپین دی، خو هغه سړی چې کم ورته ګوري اغړون دی، نو دا په عقل باندې دا معلومه کی او دا په عقل معلومول شي چې د دې دیوال رنگ سپین دی. دا نشي کولی ځکه چې د سترګو خپل کار دی، هغه په خپل طریقه باندې چې څه کوي هغه کار کوي. په عقل باندې خو چې دغه نشي معلومولی، په سوچ او فکر نشي چې مخامخ دیوال هغه څه دی هغه سپین دی. نو د عقل دا غیر لپاره یو خپل چې څه دایره ده او د سترګو د لپاره خپل دایره ده. ګوره به که د عقل یادې نو عقل چې دا به تزي پورې کار کوي، خو دا غینه اخو دا کار نشي کولی. لکه مثال ته اوس ته یو سړی نه تاسو کې انجینیر نه ورته وایي چې دا دیوال په سمنه ټیم کې جوړیږي او په دې باندې به سمنه خرچه راځي، نو هغه به تاسو دومره وایي چې دا به په دومره ورځو کې جوړ شي، دومره بلاک په راځي، دومره په سیمټ لګي. خو اوس هغه دا نشي معلومولی په عقل باندې، چې په عقل هغه دا خبره معلومه کی چې دا دیوال جوړې نو په آخرت کې به په دې باندې ثواب میلاویږي او کنا په آخرت کې به په دې باندې ماته عقاب او عذاب میلاویږي. قران کریم ویلي دي چې د هر یو شی خپل یو طریقې او د هر یو شی خپل یو مقصدی. قران وی لولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. که فضل د الله نه پتا سو چې قران دی او وحیدا ورحمته او رحمت د الله چې پیغمبر دی دا نه وي، نو لاتبعتم الشیطان تاسو بټول پټوله په شیطان پس روان شوی وي، په عقل باندې به تاسو روان شوی او په عقل ته الله نشو راضي کولی. الا قليلا مگر لګ چې هغه اتقى قلب فی خلق الله دی، چې هغه انبیا دي، هغه دیندار خلق دی. کدا غوی عقل هغه په خپل عقل باندې الله پیژندل وي او راضي کړي وي، نو ځان له خبره ده، ورنه د اچا هر چا عقل دغه ته نه رسیږي. لتبعتم الشیطان. علامه اقبال وی کنه ویا قلب مایا سزاوار امامت نہیں، رہبر ہو زن ہو تخمین تو زبو کار حیات. علامه اقبال وی چې په دنیا باندې خلافت او مشارت کار دا د عقل لري، او کچرتا ستا رهبر او ستا مقتدا چې هغه عقل شي او عقل پاغي پس روان شي، ځکه چې د عقل بنیاد چې هغه پکې دی شی باندې دی، دا شکار به وشي کې دی شي، نو ستا ژوندۍ به ټوله د تباہی او د بربادۍ سره شي، د تباہی او د بربادۍ سره. مفتی شریف حسین سے د دې خلکو ته جواب د اشعار پرانا کې ورکاو. هغه ویل چې ګوره د الله جل شانه نه انکار کوي، هغه ویل الله ستاسو وجود نکړي انکار پسو شبهاتو، اختدی د غټول په کوپریاتو او شهواتو. الله ستاسو وجود نکړي انکار په نه لیدلو، نو لګینه استدلال څنګه د اور په بلیدلو. هوا باندې موقر دے د هوا په چلیدو، ګرمي منی بدن کې د خلی په بهیدو، او بجلی منی تارونو کې اگر چینی ویني. منیب قرآن تکې نتر قربان کړه خپل وینام، که اور دا کلام خکوله په زدا او عناد، نو قصه به د ګونګټ او د بورا لري په یاد. که نشه حقیقت پتا ښکارا نادان انسانا، بیا وایم در تراشه جرمانه واخله زمانه. په عقل که مغروری عقل چرته د ښکارام، که پستر گو باندې ښکاری تیکړه لګ راښکارا. دا عقل کم ذکر تی لګ راښکارا که چې دا ستا عقل منګوي، نو چې ته په خواصو باندې نه معلومیږي. موجود منی وجود کې چې کمزورې وي پولاد، ککړی دا راښکارا نوشي میلاو بدر تداد. په پاڼه د ګلاب کې منون کې د خوشبو، دا صنع د مولا د هم باران یې په شیبو.
نو معلوم شو چې وجود لا لیدل ندی ضروری نو حجت در باندې تام شو اے ملحد اے دهری سانق خو معلومیږي د دې ټولو مصنوعاتو واپس شد غلط نظریاتو کفریاتو نو شریف خود خوش نو شریف خو کړه د وړاندې د خپل فکر ملغلري د عقل نه کار واخله د ساروی نه نشلاندي د عقل نه کار واخله د سارو نه نشلاندي ځکه چې ساروی کله بهر پښپراشي نو د خپل آقا چې هغه کورتا او داغه دروازې ته چې هغه ځان رسي دا څنګه چې په لار باندې د بل چا کورته هغه ورشي